د وړوکي اختر چې څومره معمولات دي د هغې چې څومره کارونه دي داسې کارونه چې هغه کوم سنت دي نو په هغه کې وړومبی نمبر دا دی چې وختي پاڅېدل دي موږ به سهار وختي پاڅو دغه رنګې دویم نمبر کار به زموږ دا وي چې موږ به تهجد وکړو او دریم نمبر کار به دا وي چې موږ به لاړ شو جومات ته او د جمع سره به د سهار لمونځ وکړو څه سره د جمع سره ځکه چې دا ډیر زیات مبارک او د برکت والا سحر دی دغه رنګې بیا چې راشو کور ته نو کور کې به چای تیار وي چای به وڅښو بیا به د هغې نه بعد محترمو نوکان به کټ کړو چې کله موږ نوکان کټ کړل او دغه رنګې کوم زیاتې ویښتې د بدن کې دا موږ لر کړل بیا به د هغې نه بعد مکمل غسل وکړو ځان به ښه صفا کړو چې کله ځان ښه صفا کړو بیا محترمو نوې کپړې دا به راوالو او دا به واغوندو د کپړو بدلولو چې کومه دعا ده دغه دعا محترمو ووایو بیا محترمو د هغې نه بعد په دې کپړو باندې به عطر یا سپری پورې کړو او دغه رنګې پاک پیزار یا پاکې کپړې دا به راواچو کړو چا نوې کپړې نه وي دغه رنګې د عیدګاه طرف ته به را روان شو خو د هغې نه مخکې یو څو کجورې دا خوړل پکار دي طاق یا درې یا پنځه یا یوه یا اووه دغه رنګې خوشبو چې کله ولګوله نو ځان سره به صدقه فطر دا محترمه راوالو چې کوم ته سرسیه ویله کېږي نو سرسیه د اختر د مانځه نه مخکې هم ورکولی شي وروسته هم ورکولی شي دغه رنګې کومو زنانو روژه نوې نیولي او کوم بوډاګان داسې دي چې هغوی روژه نشي نیولی وروسته هم نشي نیولی دوی بیا محترمو فدیه ورکړي او دغه رنګ را روان بشي مسجد طرف ته پیدل راځي که دغه رنګ ګاډی ورسره په هغې دې راشي خو یاد ساتئ چې په کومه لار راشي په هغه لار به دوباره نه ځي په بله لار باندې به ځي او چې په لار باندې روان دا به تکبیرات وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد کومې چې زنانه دي نو ځان هم تیار کړي دغه رنګې چې خاوند دی د هغه له به پاکې کپړې ورکړي بچي به تیار کړي جومات ته به راولېږي دغه رنګې که داسې زنانه دي چې هغوی مور پلار دي نو پلار به دغه رنګې تیار به کړي جومات ته به یې راولېږي د ښځو کار به دا وي چې ځان به تیار کړي دغه رنګې سړو ته به کپړې پیزار یو څه بل څه دا به ورکړي وله د خوراک انتظام به وکړي او دغه رنګې سړی چې کله جومات ته راشي په توجه سره به د استاد جي بیان دا واوري او دغه رنګې چې کله بیا ځي کور ته نو ښځې ډېر بیان دا واوري کله چې سړی لاړ شي کور ته نو السلام علیکم دې وکړي د اختر مبارکي دې وکړي او دغه رنګې ماشومانونه دي عید یې محترمو دا هم ورکړي ګناه پکې محترمو دا نشته دی الله پاک مو خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته